بسم الله الرحمن الرحیم. د نیت متعلق بل پوښتنه دا ده که چېرته یو ملګري ده ووایي چې کوم عمل موږ نه کوو، یعنې د عمل د نه کولو دپاره د نیت ضرورت شته دی او که نشته دی. نو د عمل نه کولو دپاره د نیت په باره کې علمای کرام دا وایي چې یو خبره خو پکې دا ده چې کوم اعمال بنده نه کوي خو بس اسم نه کوي، نو د هغې دپاره نیت تاړو ضرورت شته دی نه. خو بل طرف ته یو جواب پکې داسې هم کیدی شي، ګوره بعضې اعمال داسې دي چې د سر نه ته هغې سره لا مخامخ شوي یې نه، لکه غل دی او غلا کوي، نو دا کار خو نه دی پکار، خو دې غلا ته لا مخامخ شوي دی نه، یعنې د غلا ځای ته رسېدلی نه دی، کوم شي چې پټوي هغې ته نږدې شوي نه دی، هغې لا راغشتې نه دی. نو که چېرته داسې قسمه حالت وي چې هغه نه کولو کوم عمل چې دی هغې ته دا بنده مخامخ شوی نه دی، یعنې نږدې شوی نه دی، نو بیا خو د سر ناړو د نه کولو دپاره نیت ته ضرورت شته نه، ځکه عمل نه نږدې دی نه مخامخ دی نه کولو ته ته تیار یې، نو د سر ناړو نیت ته ضرورت نشته دی. که چېرته داسې شي چې د عمل ته بنده نږدې شو، یعنی یو مجلس کې بنده ناست دی او بل ملګري ورته وایي چې د ده متعلق د دروغو ګواهي ورکه، لا دروغ ووایه، اوس دا مجلس هم داسې دی، ملګرو هم درته خبره وکړه، خو دی وایي چې یاره دا عمل خو ماله نه دی پکار، شریعت د دې نه منع کړې ده، اوس ورسره دی ملاقي شو د عمل سره، نو اوس د پرېښودو دپاره ده ته د نیت ضرورت دی. نو که دی پکې دا نیت وکړي چې یاره الله رب العزت موږ ته ویلي دي چې تاسو به دروغ نه وایئ، نو لحاظه زه دروغ نه ویم، خدای پرې رانه ناراضه کیږي، نو ده ته به په دې نیت باندې ثواب میلاویږي په نه کولو باندې. او که چېرته یو عمل داسې چې دی پکې دا نیتونه کې خو بل څه غرض پکې دنیاوي کې دي، نو به هر حال دنیاوي طور باندې به فایده شي، خو اخروي ثواب به دې ته په دې نیت باندې نه میلاوي.